السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د پاکستان مشهوره سندرغاړ نازي اقبال علي شاه 007 ته په ټلیفون باندې د داود شاه د خیریت لپاره ټلیفون کړی و. یعنې داود شاه څنګه دی او دا اخر چا قتل کړی. مینوالو راځئ د علي شاه 007 او سنن شاه ورته په جواب کې څه ویلي دي، ټول قاتلان یې ورته ښودلي دي. مینوالو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو د پاکستان مشهوره سندرغاړ نازي اقبال چې خپله زندګي په لندن کې کوي او هغه هم عزتمنو دغه شانتې علي شاه 007 ته او سنن شاه یو ویډیو باندې ټلیفون کړی او ورته ویلي و چې داود شاه اخر چا قتل، ان اخر چا پې حمله وکړله او دا اخر ولې داود شاه خو تر اوسه پورې نه چا سره څه جنګ جګړه کړې او نه یې داسې څه چا سره څه بدي وه. مینوالو نازي اقبال هم په خپله په جړا کې هغوی سره دغه شانتې خبرې وکړې، خو علي شاه 007 او سنن شاه ورته په جواب کې ویلي چې زموږ په کومو کسانو باندې شک دی، نو ځکه چې دا صدر اکبر خان ورته ټلیفون کړی او هغه غوښتي خپلې ډیرې ته چې دا هلته کې ورغلی دی، ښه ګپ شپ یې ورسره لګولی دی چې کله واپسو کې راتلو نو صدر اکبر خان ورته په لار کې کسان کېنولي او هغوی ایش. مینوالو د دوی دعوه ټوله اوس په صدر اکبر خان، جان حبیب او زیارت ګل باندې ده، خو عزتمنو صدر اکبر خان هم ټول حقیقت مخې ته کېښودلو او ویلې چې دا ما نه دي ایښتی. مینوال د صدر اکبر خان ټول حقیقت به زه تاسو سره په بله ویډیو کې شیر کوم چې جان حبیب ورته کوم میسیجونه کړي دي او چې صدر اکبر خان ورته کوم کړي دي. مینوالو د بلې ویډیو انتظار کوئ. زموږ د عزتمن تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.